ډیره مننه جناب صدر اقبال حدود صاحب، سلطان زیب صاحب، ټول مشران او راغلي میلمانه مشران کشران د میډیا والا ټولو ته په جمع السلام علیکم. مو خو په رسمي توګه باندې په اول ځل د قومي وطن پارټۍ داسې په جلسه یادوه کې شمولیت او شرکت کوو. مخکې هم داسې چېرته اکسپیرینس نه و شوی او ډېر خوند کوي لکه سړی چې په خپل کلي وطن کې او دا کریډټ موږ اقبال صاحب له ورکوو، قومي وطن پارټۍ له ورکوو چې پښتانه را یو ځای کړي دي، مشران کشران یو ځای کړي، موږ یو بل وینو، د کلي علاقې خلک وینو، بلکې دا پارټي یو طرف ته، سیاست یو طرف ته دی کې موږ ټول د یو عزیز ولۍ د یو رواج او د یو کلچر خلک پکې راټول شو، خپل خیالات یو بل سره ډسکس کړو. نو دلته خو هغه سیاست او هغه کیسې نه کېږي چې ووټ به غواړو او نالۍ او کوسي او دا خبرې به کوو. دلته به موږ کوو خدمت، د یو بل خدمت به کوو، کوم چې محتاج دي د هغوی خدمت به کوو، منډه ترړه به کوو. نو لنډ یو شعر د دې کې یم چې لښکرو ته او جلسو ته او جرګو ته حاجت نشته، په شمار سړي په کار دي خو د کار سړي په کار دي. نو موږ له دلته ملګري داسې په کار دي چې هغه خدمت کوي، خدمت جذبه یې پکې او بې لوسه خدمت کوي، هغه د پښتنو خپلو مشرانو کشرانو. او بلکې زموږ پارټي هم داسې دا قومي وطن پارټي دا هغه روایتي نورو پارټو په شان نه ده. تاسو که ملي مشر آفتاب شیرپال صاحب وګورئ، چېرته به هم کومه په انټرویو د هغې تاسو وګورئ، چېرته بل لیډر پسې بیا سپکه نه ویلي او خپله درانه بیا نه ویلي. هغوی خدمت کړی ټول عمر وخت د سره زوړ سیاستدان، سینیر سیاستدان که د پاکستان په سیاستدانو کې دی دا آفتاب احمد خان شیرپال صاحب دی. خو تاسو د هغه ټول کیریر وګورئ، هغه په ژوند کې چېرته په جلسه کې یا په انټرویو کې چېرته د بل لیډر سپکه به هغوی نه ویلي. هغه خپل ځان پروف کړی دی خلکو ته په خپل خدمت باندې. نو موږ به د هغوی په نقش قدم باندې ځو. موږ به دا کوو چې موږ به خدمت کوو د خپل قام، د خپل ولس، د لاچاره خلکو، او په دې باندې به د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کوو او ځان له به یو مقام پیدا کوو. ډېره مننه ستاسو ټولو یو ځل بیا، ډېره مهرباني. وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر رد في الله.